الله عليه وسلم بعد سيد الكائنات توريد دليل يقول اذا التقى المسلمون بسيفيهما چې مسلمانان یو بل سره په توره باندې یو ځای شي یعنې په تورو نه کار والي په جنګ شي فالقاتل والمقتول في النار قاتل او مقتول به دواړه په اور کې وقلت ابو بکر وی ما ورته قربان هذا القاتل نعرف حكمه ونعرف سببه دخوله في النار فقاتل خطيجه لكن قاتل مسلمان وجن دور مستحق هذا القاتل نعرف وجهه فقاتل هو وجد نار في جنه قاتل هو مستحق دي عذاب دي وفما بال المقتول سحال دي المقتول يعني مقتول بولي دوزخ تزي ام پرشو دوزخ تبزي که قاتل دی خود قتلو مقتول خوار بولی دی تاسو کوئی قربان چی قاتل و مقتول بدوار ورکی قاتل سبب خو معلوم دی چی قتل دی مقتول سگونا اکلا وی مقتول زکا قال انہو کان حریصا علا قتل صاحبه دا حرسو پا قتل دا صاحب دی سکور خناسنو دی میدان دا جنگ تاوتی غسته خود دا پی وسو نرسید و دا آغا پی وسو رسید ناغا پا عمل دا قتل بمجرمی او دی با پا اراده دا قتل مجرمی لیکن دیم کو روان دی دا آغا دا قتل لپارا پا آغا پی مخکشو اس دو خبر تخیال لاره یو خباب سره مناسبت پسکے دی دیم مستاق دا دی جنگون دی دیسا حضرت علی مرتضی و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مناسبت دا باب سره خپا دیکی دی چه حضور مبارک سره دا قتال ندی قاتل و مقتول تا مسلمانان ویلی دی اذا التقى المسلمان او قتال دی معصیت نو پا ارتکاب دا معصیت پر تا حضور مبارک کافر ندی پا اسلام کی داخل گرنی دی زما باب سر مناسبت راغ المعاصی من امر جاہلیہ ولا يكفر صاحبها بارتكابها دا معصیت خاون تا کافر ندی کی لکه قتال معصیت تے دا مسلمانانو پا منس کے او قاتل و مقتول بارتا حضور مبارک مسلمانان ویلی معلومه داشته چې مسلمان په ارتکاب د ګناه باندې کافر کیږي نه کني تعبیر به حضور په کافرانو کړ او د دې دوړو نه تعبیر په مسلمانانو او بالمسلمان رجال دخل مسلمان لك آیات کے چراغ وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا وسرد خطان ندی طائفتین تا مومنان وی وعغی کے ورطا مومنان ویلشی دلتا ورطا مسلمان ویلشی معلوم اداشا چی پا عمل دا معصیت سڑے کافر کی گینا باب سر مناسبت پر دیکھ دیم ادارا چی مستاق تا دے قتال کم یو قتال چی مسلمانانو کرنس کی دے مستاق آگا دے چی پا قومی تعصب باندے جنگ کئی دا فارسی باندے دا پختون دی دا پنجابی دا عربی دی دا عجمی یا پا دنیاوی خبر جنگ کئی فقاتل والمقتول فی النار یا پا حق خبر کئی ہو حق واضح نی مشتغیری نچی پا کم جنگ کی حق مشتبیری چیرا حق پا کم طرف تے نشان تے ساتا جنگ کے تمام
या पे कौमी तआसुब बांधे जंग कई दगे जंग के समारा या दुनियावी खबरों बांधे जंग के हक और बातिल बांधे न के और के सलोरम सूरत की कि पे हक जंग के यो हक वाजिह है बे बदा हक हिमायत के आई के कातिल और मकतूल पना रखे वही फैम बगत इहदाहुमा अला अल-उखरा फकातिल लती तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह फैन फात फासलिहु बैनहुमा बिल-अद्ल वaqsitu इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन का हक वाजिह नहीं न हिसाब के माला और जो हक वाजिह शीनो द हक दले पर तरफिया अगबल दल बागिया बागी सर जंगो का दाहो हुक्म शुद शरअ फमा बैन द क़िताल द मुसलमानान की सलूर सूरत शु द्रू के बहसनाने सलोरम के हिसाब स्टेश के कौमी तआसुब बांधे बिनावी दुनियावी अगराज बिनावी या हक वाजिह नहीं दगे द्रू वाले सूरतों की जंग के हिसाब आला और हक वाजिह यो पे हक है बल पे बातिल है मदा हक हिमायत का लेकिन नस्ता कुरान दार दाफासल मसला हददी जंग के हजरत अली से मुआविया से मुंग अहले सुन्नत वल जमात को कि बाव द दीन द मसले द इजहार द पार जंग का यानी द हक द पार जंग का हजरत अली से भी तासमा सरा बेआतो के अनुजब कातिलीन द उस्मान वजरम टोल तासमा माने न नुस्बे सिंगराना कातिलीन द उस्मान वाले टूल हुकूमत योशिमा सरा बेआतो के अहुडेर कसान दी द्वजर कसान दी वारिसान द हजरत उस्मान बदावो की द शर्तुन द दावे मुताबिक आबे व क़िसास जारी को तासमा माने ना सिंगाराना तकाजा क़िसास करे और हजरत मुआविया से बदावे वक्त चितावल हजरत उस्मान कातिलीन न क़िसास वाला न बेबरा गुनशन यो खलीफा व मुक़र्रर और हजरत मुआविया से वेता सरा कातिलीन द उस्मान से भी यो सहाबी मुबारक और जुल्म शूद वाले और तो आगे खल्क को खलीफा करे नमंगा तासिंगा मनो आई पजूर निमले हुए तो खलीफा शक इंसान हम सर पर एक हजरत अली से अपने पजूर खिलाफत दार से कहने अगर न ख्वाह अदा से आलाम निजी वर्तवी अवल हजरत उस्मान कातिलीन जान न जुदा का देव मुसलमानान लाउनशो यो खलीफा ब मुक़र्रर इसका इंतखाब को कातिलीन व उस्मान करे और ये बड़े तासमोमने वे देर खल्क मा सारा बयान करे न जब अवल कातिलीन व उस्मान से खत्म तो आगे यो किसने कि मंग पे इत्तेफाक वाले और उस्मान से अक़बल वारिसान बदावो की दामन इस्ता जिसो की आदि है खबरयात दारो खबर बताया रहती है दारो से गलत खबर नहीं कर उस बीच रवान अहना फिर कैस और अबू बकर मना कई कि कातिल और मकतूल बदवार पनार की रदी हदीस में स्ताह अली और मुआविया से नवे अबू बकर मना कहो कि अगतला वजला हक नवा सरगंद से चुनी की तुम्हें खबर पाकर मुश्तबे पे
مدتم وی جنگ لمد ابو بکرم نتا ودتم وی او گرده رسو احناف ابن قیس تلده اتا بیئه او دا علی سے امدان لنا لکا اہل سنت وی علی سے اولا بالحق حضرت معاویہ سے مجتہد معذور او علی سے اولا بالثواب ابو بکر سے دی منکای دا وقت پورے اغتلا وجد حق نو سرگندا ما فرطوی چی پا دریو صورتنو کے حساب آلا یو دا چی قومی تعصب باندې جنگی یا دا چی پا دنیوی خبر جنگی یا دا چی وجد حق مشتبیه نی پتن لئی او کسلورم صورت چی وجد حق سرگندی نو بے بدا حق امداد نو حضرت ابو بکر احناف ابن قیس دکا منکری چلا وجد حق نو سرگندا یا دا باب دا صد دا ذرائن منکی اسنا چتا چی قومی تعصب راش پارجم بدر کرانشی بس دا فارسی بان من زباد دا امداد کوم دا قومی تعصب دی جاہلیت تے نتبا دا حق و باطل امداد گورے با دا جبی پا لحاظ دا چا حمایت کل دا جاہلیت دوها فینها ممتنہ دا جبی دا نصب دا کلی ولس دا قام قبیلے پا خاطر دا چا امداد کل دیتا قومی تعصب بیو دا جاہلیت تے عمر جی مردار دے یا پختون دے سکے دا چکری دے سکا ورسر ہے دا کاکر دے سکا ورسر ہے انہوں قومی تعصب او دا حق و دا باطل حمایت کے بدا حق مرستا نو دا وقت پورے احناف ابن ویدغت ابو بکر رضی اللہ عنہ تا وجد حق نو سرگندا یا دا باب دا صد دا ذرائن منکی چا سنتا کی قومی تعصب رانشی نو مدر جنگونو اس دا دی پتبع کی او فرعی مسئلہ ادا چی صحابو پا منس کے اختلاف راغلے دے دا حضرت عائشی و دا علی مخکی چاہیتا حرب الجمل ہوئی او دا علی سے و دا معاویہ سے پا منس کے چاہیتا حرب السفین ہوئی تو دا ادوار جنگونو کی اتیاتا خلق مردی ویلی تعداد ندیتا مشاجرات دا صحابہ ہوئی ندی پا بارک دا اہل حق و زمون دا اہل سنت و جماعت تا عقیدہ اہل سنت و جماعت و سیدی فبارکی بسنا خوید داغی جنگونو زمون لاسونا محفوظ ساتلی دنن جبا پکی مکا کڑکاوا خدای پیشا واغی پیشا تلک امتن قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسلین عما کانو یعمل تبا دوارو باندے حسن زن کے دوارو فریق باندے تبتدا عام اہل سنت وی کہ علی سے ابزید کی حق او دا نور مجتہدین دی مستحق دا یو اجر دی علی سے مستحق دا دو اجر دی اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہو اجرام و اذا اجتہد فاختا فلہو اجر واحد دا جنگونا دا ادری مثال رہتا ہے ما دا استاذ صاحب نوری دلی دا دی مثال دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کے خدای سر ملاقات خدای پاک ورطے ولی تلوار دے ولی زوال
इसका कौम स्थान पस गुमराह शुवे वमा जलका कौम थे या मूसा क़ाल हम ला इला असरी वाजिलतु इलैका रब्बी लितरदा क़ाल इन्ना फतन्ना क़ौमका मिन बअदिका वअदल्लहुम अस्सामिरी فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني وعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ده هارون عليه السلام سرني وجرني ولا أمرت به قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وبيني ولم ترقم قولي دا پیغمبر سر نیولا و گیر نیولا و زان تراح کل دا خبر انا کبرا دے کرام پا شکل خونونے ولی سارے تونے و دا اور ایخ که یجرہو الے خود موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام معاملہ درونوا دوارا پیغمبران او دا غصے دا حق تا پارا و چتانا جوڑی صداقہ شویرے قصور شویرے پا دعوت توس دا موسیٰ علیہ السلام پا بارک خستن شویرے کہ موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ گناہ کرے یا ظلم کرے لوی پیغمبر سر راکاگی و گیر راکاگی اخیز پانا پیغمبران باردرونه دی غصه دا حق تا پانا دا یوم مثال دیم مثال درونو دا یوسف دا یوسف اس قالو ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يوم عشم قل عليه روح دپلار نجدا کول او کیتے غرزول اخو دا خدای کارا چه محفوظ اوسان پلار ته دروغ وی یا بانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فليوي وجاءوا ولا قميصي بدم كذب پلار ته دروغ وی دا پلار زړه ازار کا پلار نے گلالے معاشم سے جدا فا معاشم سمر ظلم غلام شو خارس شو دا سمر انواع دا معاصی جمشیر پا عمل درون دا یوسف خو پا قرآن شریف کی چیزی بیان دی یو لفظم دست پکاوی درون دا یوسف نگر آگل نور تخلیز ظالمان ویلیدین فاسقان نقاتلا نیت سیو عمل خطا اقتلوا یوسف اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدی قوم صالحین دا پلار مینا و محبت زان لحاصلون دا خو خبر رہا یخل لکم وجه ابیکم دا یوسف پدن لار کے رکاوٹ گنا دا رکاوٹ بلور کچھ دا پلار مینا منصر پیدا دا پلار مینا زان لحاصلو دا یو مطلوب شرعی دے خبرنا آغیر پاردی لار خطاونے والا یو لفظم دست پکاوی یوسف ابی یوسف علیہ السلام معاف کرن دے خان لا تسلیب علیکم اليوم اپلار معاف کردی قال سوف استغفر لكم ربی نو توس د یوسف علیہ السلام درونو په حق کې سوي نشي نه
چې خدای سي نه ویلې هغه پیغمبرانو سي نه ویلې یوسف او یعقوب سي نه ویلې او هغه معاف کړی دي نو ستا د نسواري خوله بیا سپکه استاد صاحب مونږ ته ویل دي مثال د صحابه داسې دی لکه قرآن شریف د پاسه کې خودل قرآن شریف د پاسه کې د خیر دی خو بل کتاب به پې نږدې مې بویو خلا د ریاضي او کتاب نو صحابه د اسمان ستوري یو بل سره هر څه ویلی شي خو ستا مجال نشته چې ته څه ووایې شاه عبدالعزیز سے وہی شیعگان ہم کے فوارے لعنتی کیازو میں خیرت بغرو میں ریزت چلی کہ اسمان تلاڑی تو کیا غلاڑی دا چاپا مخراوی رجی تو کون کی رسول صحابو کرام اسپکے کئی اسپکے بدرا پروش نبی مثال دا اسمان دستورو دے اسمان استورو کی غٹا وارشتا دیکھ شک نشتا فتح پلاڑ نشی ٹکلے کلاڑی دی ٹکلے ستا پا مخبرا پروس اور صحابوں کے فرق سا اونچ اونیس خودمون خوچت کی کر مطلب احترام کی نظریتا مشاجرات دا صحابوں احترام بیان بینکے بغیر دا علمی محمولنا عوام و تبدا بیان نہ کرے قطعا نظر حضرت عائشہ دا کسی ریفت نظر مشاجرات و دا صحابہ یہ وجہ زمان علماء پدیر ذکر حضرت حسین تاریخ بیانون البمنک لیکن مشابہت دا گمراہان و سرورازی تو حضرت ابو بکر کی دا احناف ابن قیس منع کئی باب د صد د ذرائعنا اسنه تاکي دا بل نترانش او د اجتماع د حق دا وجنه چې دا وخت پورې د تلا حق واضح نو چې احناف بن قیس به حق واضح شوی دی به حضرت علی دا لته نه حدیث دیم حدیث تقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة واصل نحن بن المعرور لقيت أبا زمن بربضة حضرت ابو ذر غفاری سره پر ربضه مقام جو دی ربضه یو بش په تمیل لره د شمال مشرق ته د مدینه منوره دا چراغاو عمر سے دا چراغار کړی د سرکاري اسونو وخانو لپاره ابو ذر غفاری الته مشرق اس کے لیے جوڑ دیا ابو ذر غفاری التخ لا بل راشی کتاب الزکات کی کہ ابو ذر غفاری دے صح متقشف جن دیتے رہو شڑر جامع دے غسل اور داغد عقیدہ و چریو شوارز نزیاد دان سرس جمع کول نشتا دا مالدار صحابہ بشام کے ناس دا معاویہ سے دور اور حضرت عثمان خلیفہ دے مغرق لرگی بیدا سے کامسا بشر الکانزین برت یحما علیہا فی نار جہنم دا مالداران چی بی بی لزیر ورکد کانو گرم و دا دوزخ چی سینہ باند بیکی خودی شی شابت بتیوزی اور شابت بیکی خودی شی سینہ بتیوزی چې مالدارانو په باره کې دا د غریبانان در سره مرګري کېږي او دا یاره چې د مالدارانو باندې ورنشي نو حضرت معاویه صاحب ورته څه نشي ویلی مشرو هغه حضرت عثمان ته ولیکل صاحب دی خو ما ته دغه خلک بل وکړي نو هغه ورته خبر ولېږي دلته راشي نو چې دلته راغی حضرت عثمان سے برتے بس دل توسے گا بے حج لتلا انت منا کدا تو براش
ناس خلقو تی تپوس کوي دا ولی رانی بے خودی دا غریبانان داتو حضرت عثمان سے توی مسئلہ کو نشم پتولی او خلق مانا تپوسنا کے تے خضر ربضا کے اسے ربضا کے زان لو سے یو شیزینا ورسرا و یو غلام او دا غوخان و دا غوبے نوکا نگرانے بے خضر ورطوی که مرشی سنبالی بده سوک ایزا چیز مرشی مادا سلار سرکی سوک براش بس آواز وردو کما باق وفاق سو سنبتی سیجری کی بدیش او خضر بار کیا ہوں ماغیدہ سلار تکاتل سپین سریلی در ورطے لپٹے اشارہ ورنیزیش عبداللہ بن مسعود ورسر شاگردان مدینی تراروان دا عراق او دا کویت لار پر بازا دا ویسی چلے دلتے مسافر مرد چلا ویسو تے ابوزا دے لمبولے دے مالتانا بازا کی خاص ابو ذر غفاری نم جندب ابن جنادہ دے دا راوی وی یوزل ابو ذر غفاری سر پارا بازا کی ملوش وعلے حلت وعلا غلامه حلہ یو جوڑتا غستے دا یو غلام غستے دا حلہ کمیسو دا لنگ او سادر تاوی یحلو ترانستی کی د لبس وقت خدا مختلفو یعنی یو سادر یو رنگ دا غبل لنگ دے پشان او دا دل لنگ یو رنگ او دا غ سادر دا پشان نو دوی چی دا تپوس گئی چی یو رنگ بتا مغستی یو رنگ با غلام لمبر کرو نستا سادر او لنگ با یو رنگ شیو دا غ سادر او لنگ با یو رنگ شیو نو تام درگا غستی دی و غم درگا غستی دی دا والی خلا دا یو رنگ جاموتا ہوئی نو دی مختلف غستی دا سی چل شو چی ما یو دل غلام تا کنگل کرو نو حضور راتا پخار شو دا غستا سرونا دی دا آغا وحنا زیدا غلام سر دا مساوات عمل کرم دا چی سا غندم آقاشانا غلا ورکم کہ دا فرق پکی راولم دی یو شان جامع واغنم دی بل شان تی نو اصلا کی فرق پکی رانش نو دا قسم زما غنم دا قسم دلم ورکم حضور پاک مقصد معاصات و همدردی و مساوات نو دا معاصات و مساوات حمل وعلی حلہ دیو جوڑا غصے دا لنگ و سادر یعنی مختلف وعلى غلامه حلة وغلام حلة وسادر لك فسألته عن ذلك تپوس مثل دي وجهك تبرك ولا غسته يعني دا يورن فكاري انت اغلا ورك الاخبل ودا اغنا عبل والنستابهم يورن شداهم يورن شدنا بفرق فكراش فقال اذا ذكركم اني ساببت رجلا ما کنزل کریو دا حضور پا زمانہ کی یو سریتا فعیرتهو بی امه شرم نورکرو پا مور چیزا توری زیزیا دا حضرت بلال سے تحویل یبن الامت سودا یا دا توری دکا بلال سے حبشی امورم تورا تور تاسو دی کولی دل خلقنو دیر توری ما ورطوی زده توری بوری زیا او دیخو عربی ده بنی غفارو نوی دا بدر سره چکم علاقه ده دیده داغی دیو ناغلال حضور پاک تلوی سیم ما تا بوزر دووی ناغر او گستو ورطوی یا بادر عیرتهو بی امیه تا ده شرم مرک ده مور یعنی ده مور ده دووی چه تور ده انك امرؤ فيك جاهليه تاكل جاهليه في خصلت ودي كنزلت جاهليه بي خودت كافر نه
दे अमल के खून वे खुद खावन के काफिर न हो जाहिलियत दारे से जान वे गणे और बल स्पक गणे दखले पनी द तोरो दस्तिन सफर आरंभो के खुनाख्वत उचतवाले उचजगु उचते मौदा स्पक खलक नको गुलाम शन वाले वार्ता स्पक गोरे न जाहिलियत दी तो इसे जान वे गणे और बल स्पक ताकि खुद जाहिलियत के नख्वाते दर के इख्वानकुम खवालकुम असल के दार खवालकुम इख्वानकुम खवल जमा खाइल खादिम दवई हाशिया नशीन पर तरफ के नास वे फारसी बानान मजलिस की मिली के नहीं होता तालिबदा से बरतरफ नास अत खाइल हुए हुजूर वही इख्वानकुम खवालकुम खादिमान स्तासु दास्तासु रुणवी यानी दाखो गुलामान भी दास्तासु रुणवी स्ताउ में इसके सब फर्क है ना खुदा खुदे यो निजाम ने चिके मौला पैदा कर गए खादिम पैदा के नोर पर के सब मासली दाओ खवालकुम इख्वानकुम दास्तासु खादिमान दास्तासु रुणवी दरुण मांगेला वर्षा रखा है स्पकवर्ता मुगोरे वाकसको हुजूर मुबारक इख्वानकुम खवालकुम यानी तो अवल कुवत दो गोरा चिदा खुदमा रोड दे खुखले जमा खादिम करे दास्ता सुरून अस्तासु खादिमान दे हम असल के दा से दा खादिमान अस्तासु यानी दा गुलामान बिलान से गुलाम हो कना खुद दनो खुदेम डबल चा गुलाम दा गुलामान अस्तासु सुरून खादिमान जालहुल्लाह तहत यदीकुम दा खुदे अस्तासु दा लास सलाम दे राउस्ते खुदे खुदाम कूल शुचिता से दी दा लास सलाम निकले ये अस्तासु गुलामान की दाम कूल शुचिता से दी गुलामान करे जालहुल्लाह तहत यदीकुम दी अस्तासु दा लास सलाम दे खुदे राउस्ते फमन कान अखूह तहत यदीही बेचारों से दर्द दलास सलाम दी यानी दसरे गुलाम तेरो वाले ता गोरा फली तेनो में माया कुल वरकई लागे जिन्स न चिदी सो लगियो पर वे चढ़े अनुदा शिकारों पे कोरों की बचावा का अवल बालीरान बराबर फली तेनो में माया कुल वरकई लागे जिन्स न चिदी सो कुरी वलियुल्बिस में मायल बस अवा गुंडई वर्तदा जन्स से देसा गुंडई दा हुक्म द मुआसात यानी हमदर्दी दारा से द जिन्स द फराक और द स्काक न वर्कवा कहीं दा जरूरी न दे वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम फदी बोझ मा चवे दुमर चाह फदी गालिब यानी द वसन फिर जियाद कार मका फिर फैन कल्लफ्तुमूहुम कदजूर नम फिजियातुको फाइनूहुम बेवर सर इमदाद करे यानी अगीन शुकुरन बेवर सर तो पख्पल इमदाद करे और दाम में फिर आगे जियाते पैसे वर्क अकाते घंटे कार उसाते लसुको अदा अदो घंटो वर्क वर्क या कार जियाती न तो वर सर पख्पल लास वाखला फैन कल्लफ्तुमूहुम कमुकल्लफुम को पजियात कार फाइनूह इमदाद वर्सरों के या बदनी या माली बिलाल अबू जर वही माँ चाह और इदली भी नजर गुलाम सरा मसावात अमल कौन चीज़ सिंह आगुन नमाग शान दिलावर और चीज़ सफर मागा दिलावर बाम सरा मुनासबत पर एक कि कंजुल तहुजूर मुबारक द जाहिलियत खसलत हुए कि ताकि जाहिलियत खसलत थे गुलाम था कंजुल करे खुद के काफिर ने वेले मालूम अदाशा अलमासी मिन उमूर जाहिलियत वला कफ साहिबहा बिर्तिकाबिहा इल्ला बिश्रक बस कुव्वत और देख रहा सवालात चाह रहा लेकिन राजा खूब ले दे खूब न तपूसे न माना मक्का है खूब से शेर
لو کتاب ځان لواله تعبیر الانام فی تعبیر المنام چاوی علی سے ابدن په بیت الله شریف بیت الله کې ډیر ماشومان شوي خدای باشر لاړ بیت الله شریف کې بیت الله دروازه لاندې نو اولاد دی واته ماشومان شوي یوازې علی سے خوشیاګان دروغ وای شیاګان وای چې فاطمه بنت اسد د مور ده چې بیت الله ته نه وته نو هغه دیوال ورته وشلید نو دیوال کې ورننه وته نو اولاد یې شنو درې ورځې پاره کې په دیوال او بیا راووتو سنت کړی او صاف کړی شه نو دا دروغ دي نه بل دی وی اولاد د علي صاحب او یا د علي صاحب زامن د خود او د خاص اندام نه پیدا کیږي د پخته نه پیدا کیږي زناور پیغمبران په دغه طریقه پیدا کیږي هم تاسو نو دا دروغ وي که یهود او نصارا ایمان په خدای او په رسول لري خو بیا مسلمانان بشي کنه چاہے زمن امام او تبلیغ والے اختلاف او امام و قرآن ترجمه بکم تبلیغ والے فضائل اعمال بس دوارا دی کئی کنا وقتنا دی مقرر کی قرآن شریف ترجمه دمتے ابے یا وقت فضائل بیان ہے اصحابی کا نجوم دا حدیث ضعیف ہے دا موسی او دا هارون اختلاف نرته مثال په شکل وي ای خو جنگ نه کړي نو امرته بظاهر موسی علیہ السلام دیاته او کو په هارون او ته خو څه نشي نه د حضور مبارک د نبوت تمخ کې عبادت نه نه خاص اراده چې د عزم درجه ته رسیدلی پاغي خدای سړی نشي مراتب القصد خمس حادث ذكر فحديث النفس فخاطر فحديث النفس فاستمع يلي هم وعزم كلها رفع سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع یو سړی جنا روان دي دروازې تورسه دروازې ځان سره بند کټو پکې نیولې خو دې کې په سړی را نورو تخته او دې خو په دې ګناهګار نه لیکن دا اراده چې دې سره عزم او عمل له نو قاتل مقتول فروان دي جنگ لا تورې راغشته دا دې ورته پتا کې ناس ته خواغه په وخت شو دا د عزم نه دې په عزم نیول کی چاہے مسعود مومن او مجاہد او جاہد او مشرف امریکنی او قادیانی دوارا دے خدای مردار چه مسلمانان تقلائی مشرف تکو استاد حضرت مولانا محمد ادریس کان دہلوی آدھا جماعت المسلمین کافران نہ دیکھو پاگلتے گمراہانوں کے داخل ستاسو وی وطن کم دے رہے رمو وطن جنت بیا مونگ جنت تا ذکر وی او دیکھ یو دیکھ کے ناس تو ما لادے رم طالبو دا پیران و ملنگان خوی بیدات جان خرافان دیا زمان مخکن بدی یو ملنگ را دا سدن کچول ولا سدر لرگی ہوا ازتی چا سره ناستما مالدار هغه ولا پیسې ورکې څلور نه هغه وخت کې ډېر شو پخوا یو 10 کاله 15 کاله نه مخکې نو دې ورته وغورځولې ما ته کاکاجي مشر سره ما پیسې درکې ولې غورځې ما دانګې دا سره اخلاق ما نه پیژنې زمانی کرداس و نکم اداس
मां औरते क्या कहा जी मां न पी जाए जमाने के पजमदुनी जन्नत के घर दे दिले नूर खुद पे तो पैसा देना जमुनी के आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत की कर देना नूर इसका बाद लगे कुस्तानी किनके जोर फिजना था बड़ा खल्क वाला सवाल बोले वो निकले बेकार थे खुदा सवाल में دا ملنګان او دا پیران دا خلق په دې وخت خبرو دوکه کوي زموږ اصلي وطن جنت او زموږ جنت ته کوي دا دنیا خو دار الممر دی دا تېرېدو دی كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من اهل القبور قتل اتفاقا کیا گئی تو قاتل مقتول نہ ہوئے اب سے خطا ہوئے حتیم نے تو خودی وقت علماء طلباء جماعت پاک کرو او مسعود باغی کرو لیکن مسعود سے نظریه نشته پسر جنگ کے او طالبان خدا غواړي چې خدای دین نظام راولي ټول حکومت یو شو دا زاړه جنگیان ختم شي هغوی څوک زه په صلح کې دوه ځله تللی مخکې د طالبانو ګلبدین او رباني ته منتونه کړي دي نه د دین څه خبره کړې وه نه چې اصلاح وکړه او ټول ملک یې خراب او خلک چې دا لرې شي او خدای د علماو حکومت مسعود چې راغی نو بیا به هغه فاسقان فاجران ناشي او بیا هم افغانیان یې خو کمیونست په دهریان مسعود په باطل په جنگ مسلمانان دي او باغیان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه باب ظلم دون ظلم باب دې په بیان د دې چې ظلم غیر د ظلم نه او ظلم ادنا د ظلم نه ظلم کې انواع دي او ظلم کې مراتب دا بیانول غواړي یو درې خبرو ته خیال لرئ اوله دا چې دعوه د باب څه ده او مقصد یې په دې دعوه کې څه دی دې مناسبت د تیر باب سره او د کتاب الایمان سره دریم شرح دا باب ظلم ستوي او حقیقت ایسل قلم دے خبره چې باب کې سوینا غواړي دې باب کې بیان د انواع د ظلم او بیان د مراتب د ظلم کول غواړي ظلم دوه نوعې دي یو ظلم هغه دی چې مرادف د کفر سره دی او مخرج عن الملت دی او سړی پې کافر کېږي دویم هغه ظلم دی چې د نوع د معصیت نه دی سړی پې خارج کېږي نه د ملت نه خو فاسق کېږي نو ظلم دونو عشو یو مخرج عن الملت یو غیر مخرج عن الملت یا بیان دا مراتب دا ظلم دی یو اعلی درجه دا بلا ادنا درجه دا
اوس سوال دی د طالبانو چې د ظلم بیان سره کوي کتاب دی په کتاب الایمان کې او دوی ظلمونه بیان د ظلمونو کوي نزیدا بیان د ظلمو د علاقې د ضدیت د ایمان د وجه نه کوي ظلم ضد د ایمان دی ظلم ضد د توحید دی ظلم ضد د عدل دی او ایمان او توحید او عدل دا خصال د ایمان دی او ایمان دی نو چې په ظلم کې انواع شته نو ایمان کې منواع راغله او چې ظلم کې مراتب شته نو او چې ظلم کې تشکیک راځي بعض اعلی او بعض ادنا نو تشکیک فی الشیء یوجب تشکیک فی ضده ایمان کی مراتب رالو ایمان کی اعلی و ادنا رائے او ایمان کی ناقص و زائد رائے مقصود کو بیان دے ایمان دے خود ظلم پا وضاحت دے ایمان کو غوارے لیکن و بزدها تتبین الاشیاء و دا سلوت زبابنا دا علاقی دا ضدیت دا وجنا ذکر کئی کم شکی چی تشکیک وی نو ضد کی تشکیک وی آج کم شی مرکبی نو ضد مرکبی آج کم شی کے مراتب بھی نو ضد کے مراتب ایمان کے مراتب ایمان کے انواع ایمان کے اعلی و ادنا و ناقص و زائد ثابت الغواری اور نقصان و زیادت دا فرع دا ترکیب دا ندوار مسئلے ثابت شے الایمان قول و عمل یزید و ینقص پھر باپ دے ذکر کی مقصد سے رد دے سلور فرقو دا تکلمینو دا مرجعو دا خوارجو او دا معتزلو دا متکلمینو رد پدے کی جتاس ایمان کے مراتب نو ایمان بسیط پائے او ایمان قابل دا زیادت و نقصان نو ہے او ایمان کی طاعات داخل نہ ہوئے دا مسئلہ کم سینہ ایمان کے مراتب بھی ایمان کے ناقص و زائد بھی ایمان کی طاعات داخل دا علاقی دا ضدیت دا ظلم دا وجن وغی کے مانے ایمان کے ممانے رد پا مرجعون دے مرجعو پا دے طریقہ رد دے چاہی ہوئی معاصی ضرر نلر ایمان تا لا ينفع مع الایمان اطاع ولا يضر معه معصیہ نو دے ہوئی کہ معاصی ضرر نلر انو معاصی تا ظلم نویلے کی دے ظلم هغه شي ته وایي چې مضر وي
रत पर मुअतज़िला मरागे मुअतज़िला वाई खाउन मासियत बेईमान न खारिज है। मुझे वही न मासी और जुल्मुना दो किस्म दी, यो मुखरिज अनिल मिल्लत थी और मुखरिज अनिल मिल्लत नरी। मुस्तासुदा हुक्म मुतलक़न दा बातिल एक अनवारी एक मरातिब भी बाज़ी ठीक मुखरिज अनिल मिल्लत थी और बाज़ी नरी अल जिन्स तमासी नरी और मासी मुखरिज अनिल मिल्लत नरी। और तास मुतलक़न वाए कि मासी मुखरिज अनिल मिल्लत थी ता मुअतज़िला वाए। रद पर खवारिज मरागे खवारिज द मासियत खाउन तक काफिर हुए। तो मुअतज़िला खवारिज कितना फर्क है कि मुअतज़िला खारिज द ईमान न वही हो काफिर वर्ता न वही और खवारिज वर्ता काफिर हुए और हुक्म द द्वार पनी किया हो दे कि हुक्म ये खुलूद फिन्नार। तो खवारिज पदे तरीका रख गई कि जुल्मुन की दरजीरी जुल्म बांधे इतलाक द काफिर की और दस जुल्म बांधे इतलाक न की द काफिर। और बोई द हदीस न मालूम के जुल्म के मरातिब भी और बाद जुल्मुनो लक रखते पहक के शिरकों के मुदाबाने इतलाक द काफिर रवाज और दागे दलान दे जुल्मुनो बांधे अगबाब द मासियों ने पाए इतलाक द काफिर न कीगी। तो पसलूर वालों फिर रब हम तो मुतकल्लिमीनो हम तो मुर्जिआओ हम तो मुअतज़िलाओ हम तो खवारिज। दरुबे खबराओ देमा कि मुनासबत से दारा मुनासबत खबर तर्दीदा यानी दुमरा जरूरी नहीं। मुनासबत इदार कि तेर बाप के बयान द मासी द मुख्तलिफ मरातिब लेकिन बयान द जुल्मुन रे मासियतम जुल्मी का अवाम द अलाक़े द ज़िद्दियत द ईमान द वजन ज़िक्रो नदाम जुल्म द अलाक़े द ज़िद्दियत द ईमान द वजन ज़िक्र को वाड़ अवे के चिकम मकासिद रद्द फ़िरक़ सलोरो दे बात के रद्द आगे फ़िरक़ वारबाओ अवान बात के तरकीब द ईमान साबित शु और ज़ियादत और नुकसान पर ईमान बेबाब के अंदर तो तरकीब द ईमान और ज़ियादत और नुकसान पर ईमान के साबित हो गया। किताबुल ईमान से मुनासबत रहा है और तेर बाब से قدرين وخبر ظلم ستوي شرح لباب صلح ظلم فعربيك وي وضع شيء في غير محله وضع شيء فقبل محل كنا ظلم درې قسمه ده یو ظلم په حق د خدای چې خدای له شریک وګڼي او عبادت هغه ته وکړي نو عبادت ته وضع که په غیر د خپل محل نه سجده بل جاته وکړي د خدای صفات مخلوق لره ووایي لکه عالم غیب وګڼي مختار کل وګڼي معبود وګڼي حاضر ناظر وګڼي
هغه صفات چې مختص دي د خدای د ذات سره هغه ته مخلوق له ثابت کې نو دا د ظلم وکړه او د شي په غیر محل کې وکړه دغه محل خو لایق د دې صفاتو نو تا ولا دغه صفات ولې ثابت کړل یا صفات د مخلوق دی له ثابت کې لکه خدای ته جسم وي خدای ته مکانی وي خدای محتاج وګڼي نو دا وضع د شیره فی غیر محله نو دا اول ظلم دی په حق د خدای دیم ظلم په حق د عبادت د چا مال والے څوک وایي څوک وټاکي چا تحقیر کې د چا خلاف په پیداو دا ظلم دی په حق د بنده کې دریم ظلم دی په حق د نفس لکه خپل بدن له ضروري غذا ورنه کې د خپل بدن تعذیب وکړي د خپل بدن خودکشي وکړي ځامن کې یا نور فحشا و منکرات دا آیات دا رنبو دو قسمو کې دا دریم په خپل راځي چې څوک ظلم په حق د خدای وکړي نو ظلم په حق د نفس کې مراعي او چې ظلم په حق د عبادو کې وکړي نو هم ظلم په خپل نفس باندې راغی بے پا بندگانو کی گوری ظلم درے قسمه ده تی تخیال کرے چی ځان تی ساتے یو تا ظلم دا مال وی دا چانا مال والے دیم تا ظلم دا بدن وی لکوی وخیوی تک درم ته ظلم د جاه وي د عزت د چا سپکاوی وکړي دا غیبت او بهتان ظلم د جاه مانا پلان کې ته ګوره پوره داسې د غوږې داسې په پلان کې راځي دا کار کړی په پلان کې دا هغه سپکه کې تحقیر کې نو دا د هغه په عزت د هغه په مرتبه د هغه په مقام حمله کولی نو دیتا ظلم لجاه وی والناس عنه غافلون خلق دا مالا و دا بدن غیتا ظلم وی لجاه غیتا ظلم نوی لچا پرو پیگنده کل سپکا کل دام ظلم لجاه دے جاه عزت تا وی مرتبیتا شان دا عباد پا حق گوردا درے والا ظلم جاری کی ظلم دا مال ظلم دا بدن ظلم دا جاه حلق دی پروتے گنڈو غیبتنو تارو سوئینا او دی کی زیاد ملیان مبتلاوی اعوذ باللہ من ذالک مجالسو کے اثر رائے فلان کی تا گورا فلان کی تا وسوک ملوے فلان کی پٹکنی پی حلکت کم ملا بات رہے خیر ہے دولت ماتی ندکا الظلم ظلمات یوم القیامة باب ظلم دون ظلم باب فبیان ظلم کی چه غیر دی دا ظلم نا او باب فبیان دا ظلم کی چه کم دی دا ظلم نا دون فمانا دا غیرو او دون فمانا دا عدوان انقص اقل
बार इस्तेमालेगी न बयान द अनवाع او د مراتب د ظلم کول غواړي. خلق بظاهر ظلم دا کوي چې لرګي راواله او څوک یې وکړي دې غیبت ته دې تسپکایي ته ظلم نه وایي او دا خطرناک ظلم دی. قسم دې په خپل واله بس دومره خفه نشي لکه د خپل سپکاوي. حدیث شریف ته ګوره. حدثنا ابو الوکیل حدثنا ورقصه حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال سلام محمد بن شعبة رملي سند عالي دي شعبة ده پمنس یو واسطه دا غیر مخکې ذکر دیم سند تافل دي لدو دا شعبة پمنس کی دو واسطه عن سليمان عن ابراهيم عن القوطان عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. سورة انعام کری و مبارک خلق ایمان نے روی دیونی دی گڑکڑی ایمان سر ظلم نیدی گڑکڑی ایمان فل ظلم سر وچه دا آیات نازل شمون و صحابو کرام ہوئے اینا لم یظلم قربان خدای پاکوی چی چا ظلم نی کرے غیل امن دے اور دا بسوکی پا دنیا کی چی ظلم نی کرے اینا لم یظلم کم یو بظلم نی کرے خدای دا آیات نازل کا ان الشرک لظلم عظیم شرک وی ظلم یو درو مباحث تخیال لرے پڑے حدیث شریف کی. اول دا چې صحابه کرامو ته څه اشکال پیش شو او حضور مبارک دا غي څه جواب وکړ آیات کې څه جواب راغی. دیم دا چې دین معتزله یو خپل مسلک ثابت دی دا غي بیان څه دی او جواب یې څه. دریم دا چې تطبیق د دې حدیث د باب سره پس کې راغی. باب خو په بیان د انواع د ظلم او مراتب د ظلم کې و نو دې نه څه ثابت شو خلنده خبره چې صحابه کرامو ته څه اشکال راغی. اینا لم یظلم قال اصحاب رسول الله اینا لم یظلم فانزل الله عز وجل ان الشرك لظلم عظیم. صحابه کرام ته څه اشکال راغی او جواب یې پسوش د دې اشکال حل عالمان په دوه طریقو کوي. یو طریقه د حافظ ابن حجر او یو د حافظ بدر الدین عینی ده. دا دواړه شارحین دي د بخاري سره. حافظ ابن حجر وای اشکال ابي دا پیش شو چې خدای پاک وای الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. هغه خلک چې ایمان لري او نیک ګډ ایمان د خپل ظلم سره وردا آیات لري لباس یلبس لباس
لبس گدول تا وی یوزے کول تا اختلاف تا پا دا باب دا زرابانا او لبسا یلبسو لبسا لبس او لباس وی اغسطو او لبس پا مانا دا لباس سرا دا باب دا سمعانا رے او لبس دا لبس دا اختلاطنا پا مانا پا باب دا زرابانا رے ندلتا دا باب دا زرابینا رے لم یلبسو ایمانهم بظلمن چاچ ایمان لوڑی او نی گڑکڑی ایمان دا